بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن به زه په دوه ټاپکو باندې خبرې اترې کوم. یو خو زما شاته تاسو دا زنانه وینئ، یوه ټپه ده که نه، وي چې د شاه زلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه زنانه به دې ګټي نه. د 400 تحصیل کې دا ډومبنۍ د زنانو مظاهره نه ده. کله نه چې د حکومت شروع شوی دی نو دا زنانه مجبوراً چې کوم دی د سړک ته روزي او د بجلی او د ګیس د لوډ شیډینګ په ضد باندې احتجاج کوي. نن دوی ډنډه بردار یعنی ډانګي په لاس کې نیولو او د کولاډیر چوک تر ډیر وخته پورې بند کړو. په دغه کې دغه زنانو خپله غوسه وښودله او د واضحه کړه په خپلو سړو باندې چې تاسو هم خو نشئ ګټلی، تاسو خو بهر نه روزئ، تاسو نه خو لاشه وتلې ده. یا کم منتخب ناظمین دي په 400 تحصیل کې، د هغوی په مخ هم یو څپېړه وه چې موږ به داسې بار بار روزو. نو نن دا زموږ خویندې میندې په سړکونو باندې ناستې وې تر ډېر وخته پورې. سهار نه واله د 10 بجو نه ورتېر چې کوم دی د دوی احتجاج روانو. دوی د مقامي MPA په ضد خو هم نارهبازي وکړله چې کله نه دی منتخب شوی دی دا قوم یې هېر کړی دی، موږ یې هېر کړي وو او زموږ یې د سره تپوس پوښتنه نه ده کړې. او دا حقیقت هم دی چې کوم MPA ذکر هغې کو نو موږ چېرته په دې باره کې نه لیدل چې یاره د ګیس محکمې ته لاړو، خلکو ته وي چې یاره افسرانو ته وي چې لوډ شیډینګ کم کې، یا هم د وابړې افسر داسې مو نه لیدله چې یاره لوډ شیډینګ کم کې زما قام ته چې کوم دی تکلیف دی. خو ما خو تاسو ته ویلي دي چې څومره ولس ته مسلې وي نو د دوی ذهن سازي داسې شوې ده چې دوی من غټېږي. دوی عوام خوشحاله لیدل نه ګڼي، نه مني او نه برداشت کوي او نه پکې دوی ته خوشحالي ده. دوی ته خوشحالي چې کومه ده هغه د عوامو په دغه ستونزو کې ده. نو په 400 کې د بجلی لوډ شیډینګ او ورسره په دې ګرمۍ کې پیپونه خو هم نه خنګ کېږي چې یخ شوي دي او ګیس نه راځي، نو ګیس هم ورپسې ختم. تکلیفونه خو په زنانو کورونو کې تېرېږي. سړی خو تیار لاړ شي وي چې راغله روټۍ روړو پخه هم کړه خو پخه نه ده، ولې لیټ شو دا واغه. خو د 400 دا بهادرې زنانه دغه زموږ میاندې خویندې دوی همیشه چې کوم دی دا جرأت ښودلی دی او دغې ټپې عملي شکل ورکړی دی چې د نارینو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه زنانه به دې ګټي نه. نو نن دغه احتجاج او یو ډېر دروند احتجاج و، په سلګو زنانو پکې ګډون کړی او دوی دغه غوښتنه کوله خو چېرې په دې لوډ شیډینګ باندې قابو بیا نه مونتی شو نو بیا به روزو. او عجیبه شان ملک کې موږ ژوند کوو چې بیل هم رانه ښه زیات اخلي، بیل ښه په ټیم راځي، د هغې په بدله کې څه په سوال خو درنه بجلي نه غواړو، نه درنه په سوال ګیس غواړو، د دې موږ ټکسونه درکوو، د دې موږ بیلونه درکوو. نو قوم سره دا زیاتی روان دی او دغه زنانه هم دغه خبرې کولې. دویم کتونکو دې وخت تاسو ته پته ده چې د وکیلانو د بیروکراټ ترمنځ کومه شخړه روانه ده، کوم ایسي چې د غفلت مظاهره کړې ده او بیا وکیلانو په هغې باندې احتجاج کړی دی. نو دا لوډ شیډینګ نه یوازې په کورونو کې دی بلکې دا لوډ شیډینګ په جیلونو کې خو هم دی. په جیلونو کې قیدیانو ته انتخابي تکلیف دی. ما ته د ثوابۍ د جیل نه کالو شو، ما ته د مردان د جیل نه کالو شو چې تاریخ به تاریخ او تاریخ به تاریخ. او دلته کې ګرمي هم ده، په 107 کې څوک تللی دي، ضمانت نامې یې تیارې نه وې، په دغه ورځ باندې لیټ شوي دي، په سبا به روبتې. خو دغه احتجاج په وجه باندې قیدیان د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اوس زه بیا خبره کوم چې د حکومت د ولس په مسلو پیدا کولو باندې خوشحالیږي. نو تا نه غوښتنه کې چې یو ایسي سسپینډ کا، معطلې کا، د هغه خلاف انکوایري وکړه، نو ولې دې عزت نیولی دی؟ په دې هکله باندې د وکیلانو یونټي چې کومه ده په ټوله پښتونخوا نه چې په ټوله پاکستان کې دا منل کېږي
او هغوی هغه خپل یونټي خپل احتجاج برقرار ساتلی دی خو تکلیف چې کوم دی هغه دغه قیدیانو ته دی تکلیف چې کوم دی دغه عدالتونو کې پیشو والا ته دی او دغه تاریخ به تاریخ چې کوم دی نو بدلیږي. نو امید څرګند شوی دی چې وکیلان به په دې حکومت د خپل طاقت مني، په دې بیروکریټو به د خپل طاقت مني، د دې نه انکار نشته. خو منګه دې حکومت ته وایو چې زت منیسئ، تکلیف قام ته دی، د الله د قهر نه ویریږئ، خو تاسو دې سره من غټیږئ نو خیر دی، دې سره به لږه د اواز کمه شي، لږ به کمزورې به نه شي خو لږ به سمارټ شي، ولې چې به وپړسېدی په دې سملو کې او په دې یخو ایسیګانو کې او په دې خوشحالو کې. دا کمې خوشحالۍ چې تاسو ته میلاویږي چې دې خوا ګراني ده، دې خوا بدامني ده، دې خوا لاقانونیت دی، دې خوا ظلم جبر بربریت دی. 9 کاله په دې صوبه کې منګ چې کوم دی نو څه د خیر خبره ونه لیدله او نه د خیر خبر محسوس کړم. او بیا په تیره چې نن زنانو کوم احتجاج وکړو نو دا د دوی په مخ باندې سپېړه د واحد په دې 9 کالو کې موږ د زنانو بار احتجاجونه ولیدل، هغه د تعلیم په مد کې یا د صحت په مد کې هغه چې کوم دی نو دا د لوډ شیډینګ په مد کې دا احتجاجونه موږ ولیدل. او بیا 400 شهر ناپرسان دی، نه تپوس شته، نه پوښتنه شته، نه یتیمه ده، نه دا وینو چې دلته کې منتخب نمایندگان شته، د قوم خواخوږي شته. نو مجبوراً چې کوم دی نن دا زنانه راووتلې، نو موږ وایو چې په دې مسلو باندې قابو بیا مونی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.